بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تیر سبقونو کې دا ویل شو چې انشاء په دوه قسمه، انشاء طلبي او انشاء غیر طلبي. انشاء طلبي چې دا طلب کولو په وخت کې هغه حاصل نه وي، او انشاء طلبي څو قسمونه پای کې تمنی ولا شولا. تمني تعريف: طلب حصول صورة الشيء على المحبت على سبيل المحبت. او بیا موږ وی چې تمني لپاره لې تټکه جننده حقيقي ده، او هل او لو دا هم د تمني لپاره استعماليږي، لعلهم دې لپاره استعماليږي. امام سقاقي رحمت الله علیه چې لولا لو ما هل لولا دا هم د استعماليږي د لپاره. بیا دویم نمبر استفهام وي. استفهام شروع کړو چې استفهام څه ته ویل کېږي چې بدی کې حصول صورت الشيء في الذهن، یعنی طلب حصول صورت الشيء في الذهن به اوسې نه په پښتو کې مونږ وایو په اسانه کې جمع کوم بوړو کوالی ذکر ده چې نه په متکلم د په مخاطب نه د یو خبرې په اړه کې تپوس کوي. نو بدی کې بیا د دې لپاره مختلف الفاظ دي. په نن سبق کې به صرف حمزه ویل شو چې حمزه د طلب تصور د لپاره هم راځي او طلب تصدیق د لپاره هم راځي. او بیا مسئولانو بلې کې بهاغی کم چې د دې خواته. نن سبق کې مونږ وایو حل. نو حل صرف د طلب تصدیق د لپاره راځي، د طلب تصور د لپاره نه راځي. پوه شو؟ طلب تصدیق مونږ وی دی ته وای چې په دې کې د یو څه بل څه ته نسبت تام شوی، د یو څه په بل څه ته نسبت تام شوی، نو دې ته دا تصدیق ورته وای. ا تصور چې پای کې د یو څه بل څه ته نسبت تام نه شي، پوره نه شي، نو وای د دې دغه لپاره حل دې کړه. دا صرف د طلب تصدیق لپاره راځي، د طلب تصور لپاره نه راځي. لکه ته هل زید قام او هل قام زید، دا ویل جایز دي ځکه چې لکه د زید لپاره د ودریدو نسبت شته ده که نشته ده. نو هل قام زید معنی دا ده چې آیا زید ته د ودریدو د نسبت شوی ده، دا ثابت ده او که ثابت نه ده، او خود څه ته نه شوی ده چې هل زید قام ام عمرو، چې آیا زید ولاړ او که عمر ولاړ. ځکه د دې ودای کې اوس مطلب دا دی چې هل زید قام ام عمرو چې دې کو یو د پته ده چې دا نسبت د واقع شوی ده، دا قیام چې دا چا پورې ثابت ده، خدای پکې تعیین کوي چې آیا زید او که عمر ده. نو هل زید قام ام عمرو دا ته نشوي نه واو شوی دی معنی وګورئ دا بیا زما کې. وهل لطلب التصديق فقط فحسبه، او هل صرف حسب معنى صرف، يعني هل صرف راجع طلب التصديق لپاره. وتدخل على الجملتين او بدو جملو باندې داخلي، يعني په دوه جملو باندې په جمله اسمیه باندې داخلي دي شي او په جمله فعلیه باندې داخلي دي شي. لکه جمله فعلیه لپاره مثال هل قام زيد، او د جمله اسمیه لپاره مثال هل عمرو قاعد. عمرو قاعد دا جمله اسمیه پر باندې داخل شوی ده. واذا كان المطلوب حصول تصديق، کله چې مطلوب هغه حاصل ول د تصدیق وي بثبوت القيام لزيد، چې د زید لپاره د قیام ثابت ده، والقعود لعمر، او د بل مثال کې چې د عمر لپاره قعود ثابت ده. ولهذا د دې وجنه یعنی دا حال چې ده کنه دا صرف د طلب تصدیق لپاره راځي. نو امتنع هل زید قام ام عمرو، دلته هل زید قام ام عمرو ویل چې ناجایز دي. ځکه کنه چې دلته د ام متصله په دې په سوال کې راغی، سوال کې سره راغی ام متصله، او د ام متصله د تصور لپاره دي، تصدیق لپاره ناراضي. لأنه وقوع المفرد ها هنا ذكر واقع كدل المفرد دلته دليل ده على أن أم متصلة ام متصلة ده، وهي او دا ام متصلة دا راځي لطلب تعین احد الامرين، چې د دوه امرونو کې د یو د لپاره طلب د تعین کول مال علم بثبوت اصل الحكم، سره د دې چې د اصل حکم ثابتولو د حکمي او تعین بګی دی کوي. لکه ته هل زید قام ام عمرو، نو دا پته ده چې دا قیام خو ثابت دی، خدای چا لپاره ثابت دی، زید لپاره ثابت دی، ګره عمر لپاره ثابت دی. نو دې پر ام متصله راځي، او ام متصله په جواب کې تصور راځي، تصدیق نه راځي. واو شو به دی معنی. نو دی چې هل زید قام ام عمرو مل دا من دي.
وهل انما تكون لطلب الحكم او هل راځي دا طلب د پاره طلب د تصدیق ولو قلت كجلس ولا شي هل زيد قام قال زيد قام دي وي بغیر د امرنا نو فيقبح نو دا قبيح دي او ممتنع نه دي هغه پوه شو لما سجيو چرا بشي ولهذا ايضا قبوحه هل زيدا ضربت هل زيدا ضربت جلې کنه دا هم قبیح دي هل زيدا ضربت ویلم سدي دا قبیح دي وليه ذكر لك وګوره لان التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل دلته چې تا دا مخ کړه ده هل زيدا ضربت دلته دا مفعول به چې دا مخ کړه ده نو مفعول به مخ کولو اشاره ده طرف ته چې دا په اصل فعل باندې و اصل فعل په واقع کې دوه باندې ته یقین شته دی چې اصل فعل غوډلن دا واقع شوی دی د اصل فعل د واقع کېدو د وجنه هل زیدن ضربت ویل چې دا ناروا دي هغه دا قبیح دي او قبیح څه کوي کنه وي ممتنع نه دي قبیح دي ځکه چې کله کله دي وي چې دا اهتمام شان د وجنه او چې مخ شوی کله کله د نور وجنه د برکت لپاره د لذت او سرول لپاره اې لپاره مخ شوی نو ځکه دا ولهذا ايضا قبوح هذا دي وجنه قبیح دي دا هل زيدا ضربته والقبيح دي او هل زيدا ضربته والقبيح نه دي ځکه دغه بیا ازمار قبل ذکر تلن دا بیا د کی کنه چې هل زيدا ضربته یا د مفعول د فعل ذکر شوی دی فعل حذف کړل شوی دی ما ازمر عامله على شريطه التفسير ما ازمر عامله على شريطه التفسير نو په ما ازمر عامله على شريطه التفسير کې پدې کې هل زيدا ضربته کته ویني دا نه ویل ناروا دي او که هل زيدا ضربته دی ویني بیا ویل صحیح دي هغه په شو به معنی لأن التقديم يستدعي زكاة تقديم مخكواله يندل كده هل زيدا ضربتك جرازات مخشوه لأن مخكواله يستدعي دا تقاضا کوي حصول التصديق بنفس الفعل چې په نفس فعل باندې تصدیق حاصل شوی دی انده په مخ فعل باندې پوه دی فيكون هل لطلب حصول الحاصل او هل غرازي دې لپاره چې دا دای کی چیرې دا نسبت د مسند ته مسند لپاره ثابت او که ثابت نه دی لپاره راځي او مخکې نه خبره شوې ده نو دا هل راغلی تحصیل حاصل لپاره دا ځکه قبیح دی لکه پوه شو به معنی ما دا وګورل ګوره وې دا حل په ذریعہ سره د څه کی کنه دا حل په ذریعہ سره حل لري لپاره راځي چې آیا د دې فعل د دې مسندو د دې چې کوم نسبت دی مسند له شوی دی آیا دا مسند د مسند لپاره ثابت ده که ثابت نه نو چې هل زید ضرب ته وې نو دلته کې دا زید د دې ته مخ کړه ده نو دا تقاضا د خبرې گئی چې دلته کې دا فعل د فاعل لپاره ثابت ده پر مفعول لپاره دا فعل واقع شوی دی ځکه غوډه مخ کړه ده کنه نو هل زیدن ضربت ویل قبیح دي ځکه چې دا حل قرازی دي لپاره چې لکه دا خبره وکي چې دا مستند د مسلمان لپاره ثابت دی او کنه ثابت او چې کړه دا مخکې نه مخکې نه پته لګیدل نو چې مخکې نه پته لګیدل نو چې حل وسره بیا راځي نو دا تحصیل حاصل شو دی ونه دا قبیح دي لکه پوه شو او ممتنع نه دي ممتنع ذکر دي چې کله کله دا نور سيزون د لپاره هم مخکې کېدي شي قاضي فيكون هل نشبه هل لطلب حصول الحاصل وهو محل وده محل وانما لم يمتنع او ده مثال قبيح ده وممتنع نه وليه لاحتمال ان يكون زيدا مفعول فعل محذوف جدا احتمال بكم چې دا زید د فعل محذوف د لپاره مفعول شي يعني ده هل زيدا ضربت دا زيدا مفعول به مقدم نشي د ضربت لپاره بلکې ما اثمر عامل على شريط تفسير شي چې زيدا نمک فضربت فعل دې نه حذف شوی دی پوښوي په شرط دی باندې چې روسو تفسیر روان دي نو دا به کوم شته احتمال او دا احتمال به کوم شته او يكون التقديم چې شي دا تقدیم لمجرد الاهتمام صرف د اهتمام د وجن الله لتخصيصه ولكن ذلك خلاف الظاهر لكن دا خلاف ظاهر دي دون هل زيدا ضربته هل زيدا ضربته هل چې کنه دا ممتنع نه دي هل زيدا ضربته دلته دا باصل کې ده هل ضربت زيدا ضربته نو دا فعل دا حذف شوی دی ما اذمر عامل على شريط تفسير رسوي تفسیر روان دی لهدا دا خبره یقیني ده چې دا زیدن د ضرب تر لپاره فاعل نه نه دا مفعول نه نه بلکې دا زیدن چې د چا لپاره مفعول له فعل حذف شوی دی لکه پوه شو به معنی دا زیدن چې د چا لپاره مفعول به دی هغه شوی دی دون هل زيدا ضربته فانه لا يقبح دا قبیح دی ولي لجواز تقدير المفسر اذا جائز دا خبره چې مفسر په مقدر شي قبل زيدا اصل کې دسته هل ضربت زيدا ضربته
پوه وجعل السكاكي قبوحا هل رجل عرفه امام سکاکی رحمت الله علیه پکې هل رجل عرفه دا مثال قبیح ګرځولې ده. هل رجل عرفه د دې مثال نه مطلب دا دی چې کله یو اسم نکره مخکې شوی اسم نکره مخکې شوی نو مخکې موږ دا خبره کړې ده چې پرې کې په بدل کې او پرې کې دا خبره شو چې هل رجل عرفه زموږ په نسبت باندې دا مثال صحیح نه دی او د امام سکاکی رحمت الله علیه باندې صحیح دی. هل رجل عرفه زموږ په نسبت ځکه صحیح نه دی کنه چې دا مبتدا خو واقع کېدل نشي ځکه نه مبتدا لپاره دا خبره ده چې دا به معرفه وي یا به اوسي تخصیص به بګنه کړه مخصصه وي. امام سکاکی رحمت الله علیه هل عرف رجل باصل کې هو هل رجل عرف هل عرف رجل هل رجل عرف باصل کې سو هل عرف رجل او عرفه کې ضمیر ذل حال او دغه رجل تندات حال او بیا د حال جنا مقشه ده هل رجل عرف ویل واجب دی باندې نو چې امام سکاکی رحمت الله علیه قبوحه قبیح ګرځول دی هل رجل عرفه لذلك لدي وجنا لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل چې دا تقدیم دا تقاضا کوي د تصدیق د حاصلولو په نفس فعل سره لما سبق من مذهبه ځکه دا هغه مذهب مقرات شوی د امام سکاکی ان الاصل عرف رجل چې دا عرف رجل په اصل کې على ان رجلا چې دا رجلا دا بدل له زمينه کوم چې بعرفه کې دی قدم للتخصيص د تخصیص د موجنه مخکې شوی دی لکه پوه شو به باندې نو بیا دا هغه باندې باندې خو چې څنګه هغه وی کنه چې هل عرفه هل رجل عرفه دا ویل قبیح دی او په دې کې ځان د پاره دا و چې لکه دا رجل مقدم شوی د تخصیص ته وجنه چې دا اصل کې هل عرف رجل نو په عرفه کې هو ضمیر او اغاز الحال او دا رجل تر حال نو دا بقي شوی دی. نو بیا خو پکار دا چې د امام سکاکی رحمت الله علیه باندې دا مثال قبیح نه وي هل زید عرفه حال دا چې دا دغه دا هم د په باندې قبیح دی لکه هل زید عرفه او په هل رجل عرفه کې څه فرق دی په هل رجل عرفه کې دا رجل نکره دی رجل سره نو دا رجل کوم دغه نه واقع کیږي مبتدا نه واقع کیږي نو په کې دا خبره کړی دا چې دا رجل په اصل کې حال عرف رجل او بیا هغه مخکې شوی د تخصیص ته وجنه نو بیا په کار چې په حال زید عرفهم نه شوی او حال زید عرفه قبیح نه ده لکه پوه شو به معنی ويلزمه سکاکی او لازمي په معنی الله يقبح حال زید عرفه چې حال زید عرفه بیا قبیح نه وي دا په نسبت او حال چې حال زید عرفه دا هم دا په نسبت قبیح ده نو معلومه شولا چې دا د په ځبان دا خبره غلطه ده لان تقديم المظهر للمعرفه ځکه مخکې کېدل اسم ظاهر چې معرفه وي ليس للتخصيص عنده دا په معنی تخصیص لپاره نه حتى يستدعي جدا دعوه کول شي د حضور تصدیق بنفس الفعل مع انه قبيح بالاجماع سره د دینه چې په اجماع د نوحات سره دا خبره چې دا غلطه ده چې څنګه هر رجل عرفه غلط ده دغه شان حال دین عرفه غلط ده وفيه نظر او پدې کوي دا چې دا ذکر کړی دی امام سکاکی رحمت الله دې کې نظر ده ولې لان ما ذكره من اللزوم ممنوع ځکه چې مصنف ذکر کړی دی د لزوم نه پدې کې ممنوع ده لجواز ان يقبح لعله اخرى ځکه دا خبر جائز ده چې دا هل عرف رجل هل رجل عرفه او هل زید عرفه دا د بلې وجه نه قبیح وي پوه شو به معنی او بل وجه سره نه بل وجه دا ده چې امام سکاکی رحمت الله علیه د نور خلکو چې دا هل رجل عرفه او هل زید عرفه امام سکاکی رحمت الله علیه چې هل رجل عرفه دا غوځه قبیح ده چې دلته دا تخصیص د وجه دا مخکې شوی دی او نور وای کنه چې دلته دا هل نه دا په اصل کې په معنا د قد باندې وي هل په اصل کې په معنا د څه باندې د قد باندې او قد دا داخلي کې په ماضي باندې په فعل باندې داخليږي قد په څه باندې داخليږي په فعل باندې داخليږي او دلته کې دا هل رجل عرفه او هل زید عرفه په دې کې دا هل چون کې په قد باندې دا هل په معنا د قد باندې دا په فعل نه داخل شوی بلکې په اسم باندې داخل شوی دی د دې وجه نه دا قبیح دی هغه په شوی باندې باندې جهل په معنا د سم باندې د قد باندې هل او قد په سم باندې داخليږي په فعل او په هل زید عرفه او په هل رجل عرفه کې دا هل په سم باندې داخل شوی دا وعلل غيره او د دې امام سکاکی نه علاوه نور تعلیل کړل قبحهما د دې دوانو د قبح یعنی قبح الرجل عرف هل رجل عرف دال دین عرف بان هل بمعنى قد في الاصل چې هل بمعنى د قد باندې په اصل کې په اصل کې او هل جنو اصل اهل ولا اصل کې هل په اصل کې اهلونو هل په اصل کې سو وتركت الهمزه قبلها ولا ولا همزه چې دا به پرې خو دل شو دا
لکثرت وقوع فی الاستفهام ځکه چې دا زیات واقع کېږي په دې کې نو اهلنا هل جوړ شو اهلنا هل جوړ شو فوقیمت هي مقام الحمزه نو شو دا هل په زیاده حمزه باندې تطفلت عليها في الاستفهام تفعیلی ګرځول شي دا په معنی استفهام کې تفعیلی ګرځول شي دا په معنی استفهام کې وقد من خواص الافعال او دا قد د خواص الافعال نه فکذا ما هي بمعناه نو هر هغه شی چې قد به معنی باندې نه هم د خواص د فعل یعنی قد په فعل باندې داخليږي نو دغه به په فعل باندې داخليږي هل به په فعل داخليږي وانما لم يقبح هل زيد قائم و بیا په کار دا کنه چې ته چې لکه دا هل چې دا صرف هل به معنی د قد باندې لري هل به معنی د قد باندې او قد په فعل باندې داخليږي نو هل زید عرفه او هل رجل عرفه دا مثال قبیح دي کنه نو بیا خو پکار دا چې هل زید قائم هم قبیح وکنه ولی زکه چې دا هل په معنا د قد باندې دی او دلته کې فعل باندې دا داخل شونه په اسم باندې داخل شونه کنه واښو به باندې نو دا مثال خو ته بیا قبیح نه وي نو دی وی کنه وای چې کله د جمله د چې پای کې رسل نه ډو فعل نو دی هل ورته خیال نه خو چې کله په جمله کې فعل راغی مده بیا له وجه دا به ما خواته نو په حال زید قائمون کو سره فعل شته نو دا خبره د من غاله چې په جمله کې فعل لاغلی او هغه د حال خواته نه نه کبي دي چې په جمله کې رسل نه فعل وینو نه خو بیا ممنون دي پوه شو به معنی کلمه پوه شو وهل زيد وانما لم يقبح او قبيح هل زيد قائم لانها اذا لم تر الفعل في حيزها ذكر كله جدي خپل فعل ونلي او خپل خواږي نو ذهلت عنه ونسيت ده انا غافل جو هي شو دي لك زما تو فرق فعل ده اذا ده يشو بخلاف ما اذا راته بخلاف الذين ذكر ده هل فعل وين په جمله کې فانها تذكرت العهود لذا خپل عهود لا رايت شي وحنت الى الالف المالوف او واپس ده غسیت کم چې د سره مینه وصلي فلم ترد بافتراق الاسم بينهما نو بیا نه راځي کېږي دا حل چې د فعل نه افتراق جداواله راشي په اسم سره اندور په منځ کې اسم راشي خو شو به باندې نو خبره څه شوله خبره دا شوله چې دا حل چې نه دا په معنا د قد باندې قد په فعل باندې داخليږي او په هر رجل عرفه او په هر رجل عرفه کې فعل باندې دا چې په اسم باندې داخل شوی نو لهدا دا مثال قبیح دی نو بیا خو په کار چې په هل زید قائمون ولم قبیح او هل چې هل زید قائمون ول قبیح نه دي نو دا دغه قبیح نه دي چې په دې جمله کې خو سره فعل شته نو دا په هغه جمله کې ناروا دي چې کله په جمله کې فعل وي او دا قد د قوت نه پوښتنه به معنی وهي او دا دغه چې کوم دي کنه دا فعل دا دغه هل دا په فعل باندې داخليږي او دویم دا کوي چې فعل مضارع لرا دا مستقبل سره خاص کوي فعل مضارع سره خاص کوي دا مستقبل سره خاص کوي فعل مضارع سره خاص کوي نو په هغه ځای کې بنای استعماليږي په کوم ځای کې چې حال والا معنی به موجودي کوم ځای کې چې په سم موجودي شي حال والا معنی موجودي شي لکه پوه شو به معنی لکه ته هل تضرب زيدا وهو اخوك لکه ته زید وهي الله يسترور ده وهو اخوك دا قرینه ده بده باندې چې وزدي فعل مضارع نه لګي حال والا معنی ده پوه شو به معنی لکه فعل مضارع بده کې حال او استقبال ځوانه معنی کنه نو فعل مضارع باندې چې کړه د حل داخل شي نو دا فعل مضارع خاص کوي د سره د استقبال سره یعنی استقبال والا معنی نو چې کده سي الفاظ پکيو چې پاره کې د حال والا معنی موجود ده د قرینه پکې دا و چې لګې نه حال والا معنی ده نو ال دې کې به حل په دې فعل مضارع باندې نه داخلي او حمزه په داخلي دي شي لکه پوه شئ وګورئ اوس وهي او ده هل تخصص المضارع بالاستقبال خاص کوي مضارع له استقبال سره بحكم الوضع كسين وسوف لکه څنګه چې سين او سوف مضارع له استقبال سره خاص کوي دغه شان دي هل چې کله فعل مضارع باندې داخل شي نو فعل مضارع له سره خاص کوي فلا يسي هل تضرب زيدا وهو اخوك هل تضرب زيدا وهو اخوك دا ویل ناروا دي في ان يكون ضرب واقعا في الحال فدي هل صورت کې چې ضرب واقع شي بده باندې في الحال هلا ما يفهم عرفا من قوله تفهمي عرفا يكون هو اخوك لکه پوسې به معنی لکه دا کله خلق باز کوي چې وستلېږي خپل رور وهي ته ته لکه خپل رور دا غوستا رور دی ته زید وی حال چې داستا رور دی نو مطلب دا چې دا ته وستلېږي وهل کې کنه نو هل تضرب اخوك ویل ناروا دي لکه پوسې په داسې حال کې چې هغه سکي وهل جوړ کړي کما یسو لکه دا مثال صحیح دی اتضرب زید و اخوک پوه شو به معنی ځکه پدې کې اصل کې مقصود دی کنه دا
دغه وی استفهام انکاری وی انکاری مطلب لکه ته دا کار مکوا هل زید اخوک هل زید هل ضرب هل ضربت هل تضرب زید وهو اخوک باندې دا چې اته خپل وای اته زید وای هل جاز ضرور دی مطلب سی چری کوا وس وهل مکوا نو مقصود دای پوه شو مې معنی او په دای کې دا هل چیز نه د استفهام انکاری لپاره نه راځي حمزه راځي نو اتضرب زید وهو اخوک ویل سیدی قصدا الى انكار الفعل واقع جزا قصد د انکار دا فعل کوم چې واقع دی په الحال ومعنى انه لا ينبغي ان يكون يعني مطلب مناسب نه دی چې او شي يعني چې تدا فلور وهي وذلك وذلك ان هل تخصص المضارع بالاستقبال چې هل خاص کوي مضارع لره د سره فلا يسوي لانكار الفعل الواقع في الحال نو صلاحيت نه لري چې اوس په الحال دا کم فعل چې واقع کیږي چې د نه انکار کړی شي بخلاف الهمزه فخلاف د همزه وقولنا في ان يكون ضرب واقع في الحال وفي ان يكون ضرب واقع في الحال دې مطلب زمونږ دا چې قرینه موجوده وي چې قرینه موجوده چې لګي د مضارع د حال په معنا په کې د استقبال په معنا کې ليعلم پته ولګي چې معلومه شي ان هذا الامتناع جاري چې دا امتناع جاري في كل ما يوجد فيه فهذا کې کله قرینه موجوده وي تدل على ان المراد انكار الفعل الواقع في الحال چې دلالت کوي په دې چې مراد دینا انکار فعل له کم چې واقع کیږي په الحال سواء برابر خبر ده عامل ذلك المضارع في جمله حاليه چې عمل کړه دا مضارع په جمله حالیه کې یعنی دا برابر ده که په جمله حالیه نه بدلېږي او که جمله حالیه نه بل څه قرینه وي لکه جمله حالیه لپاره مثال لکه تضرب زيد واخوك او لا ایا کنوي چې جمله حالیه پکې نه وي لکه اتقولون على الله ما لا تعلمون اته سبحان الله پاک باندې خبرې وای چې تاسو نه تاسو به پوهه نو اتقولون معنا یعنی واستوس دا خبرې کوي وكقولك استاذ قول اتؤذي اباك اتخفف لا تكليف وركه تشتم الاميره نوز بدي ولا سو هل ولا سو قول في هذه المواضيع فدي مثالونه کې هل صحیح نه ده لکه دې سې ویل دي صحیح هل تؤذي اباك هل تشتم الاميره دا ویل پکې صحیح نه دي لکه پوه شو مې باندې نو څه خبره شوله چې لکه دا هل چې کنه دا فعل مضارع لره د استقبال سره خاص کوي نو چې کله د قرینونه دا پته لګیدل چې دلته کې دا فعل مضارع په معنا دا حال باندې دا نو ال دې کې به حل نه استعماليږي ال به همزه استعماليږي ځکه چې دا مطلب دلته کې استفهام انکاری وي او استفهام انکاری دا واحد په ذریعہ سره نه کیږي بلکې رمزي په ذریعہ سره کیږي واښو به نه مني اوس په دې کې دا نور خبره مخکې وضو چې بعد کسان وایي چې دا ممتنع دي ولې ممتنع دي او به نوري خبرې کړې دي